ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. دا کم د سبقونو دا سلسله چې شروع ده نو د الله تعالی د الوهیت اثبات او د الله د عدل او د الله د رحمت او مهرباني سیاق او سبقونه شروع دي. نو په دې سلسله کې الله رب العزت د خپلو مزید انعاماتو بیان کوي چې تاسو باندې ما د دین علاوه څونه نعمتونه کړي دي. نو د هغې تذکره او ذکر په دې آیاتونو کې الله رب العزت کوي. نو فرمایي ومن آیاته، ځینې د هغې دلایلو نه چې هغه دلایل دي د الله تعالی په وحدانیت باندې او د الله په الوهیت باندې او د الله تعالی په عدل باندې او د الله په مهربانۍ باندې. نو من جمله د هغې آیاتونو نه او بعضې د هغه آیاتونو نه دا ده ان یرسل الریاح رالیږي الله مختلف بادونه مبشرات زیری ورکوونکی په باران باندې او ولیذیقکم دې دپاره چې اوسکي الله پاک تاسو ته من رحمته د خپل مهربانۍ نه او ولتجري الفلک بامره او دې دپاره چې روانه شي کشتۍ او جهاز بامره په اذن او په اډر د الله باندې ولتبتغوا من فضله او دې دپاره چې طلب کوي تاسو د مهربانۍ د الله نه ولعلکم تشکرون او دې دپاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکریه ادا کوئ. نو د آیاتونو نه دلته مراد دلایل د قدرت دي، دلایل د الوهیت دي او دلایل د الله د عدل او د رحمت دي. او ان یرسل الریاح الله بادونه رالیږي. نو ریاح د ریح جمع ده، باد ته وایي. نو الله مختلف بادونه رالیږي. دا چې کله جمع شي نو دا عام طور سره پر رحمت کې استعمالیږي او چې ریح شي نو هغه په عذاب کې استعمالیږي. په عادیانو باندې دغه ریح راغلی او دلته ریاح دی. نو ریاح د عام طور سره په رحمتونو کې نازلیږي او د هغې وجه دا ده چې د شمال نه هوا راوالوځي، د جنوب نه راوالوځي، د مشرق نه راوالوځي، د مغرب نه راوالوځي. نو دا هواګانې یو بل سره داسې ټکراو شي او د هغې په نتیجه کې بیا الله تعالی باران کوي. نبی صلی الله علیه وسلم به داسې چې وریځ به رالل نو اللهم اجعله ریاحا ولا تجعله ریحا، اے الله دا بادونه وګرځې چې باران وشي، الله دا باد مګرځې چې قومونه پې هلاک شي. او مبشرات معنا زیری ورکوونکي دي. دا بادونه زیری ورکوي، خوشخبري ورکوي. د څه شي خوشخبري ورکوي؟ د باران. یا مختلف بادونه د یو طرف او بل طرف نه مختلف لګي نو دا د باران نښې الله باران کوي. بیا
او دا ولیزیغ پر مبشرات باندې عطب دی. نو دا الله را زیر را لیږي دا بادونه د باران زیری ورکوي او دا بادونه الله را لیږي دې دپاره چې ولیذوقکم من رحمته چې اوسه کوي الله تاسو ته د خپلې مهربانۍ نه چې باران دی الله دې په ذریعه باندې بارانونه کوي او بارانونه راځي او د باران نه تعبیر وکړو په رحمت باندې ځکه دا د الله مهرباني ده. او دا بادونو کې یوازې دا دوه کارونه نه دي چې زیری ورکوي د باران او د دې په ذریعه باندې الله باران په خلکو باندې کوي بلکې د دې یو ډېر لویه فایده د بادونو دا هم ده چې ولتجري الفلک بامره او دې دپاره چې روان شي با سمندري جهاز او کشتیانې لانچونه بامره په حکم د الله باندې. تیر تاریخ کې د کشتو د جهازونو د تللو لپاره هغه د هوا په ذریعه بتلل هغه دغه به هلته ورته دغه وتړي داسې د دې کشتۍ د پاسه او د جهاز د پاسه غټه داسې پردۍ مضبوطه نو چې دا باد راشي نو دا پرده راکوي داسې او مضبوطه پردۍ نو بس هغې سره دا دغه روان شي دا نو دا کشتۍ به په تیر تاریخ کې په دغه باندې بادبانۍ باندې به دا چلیدلې. اوس موجوده زمانه کې دا یو سړی سوال دی کی چې اوس خو ټولو ته انجنې لګېدلي دي او د انجن په ضرورت په دغه ذریعه باندې دا کشتۍ روانې دي. مولانا شبیر احمد عثماني فواید کې دا لیکلي دي چې اوس هم دغه جهازونه چې دا کوم په انجن باندې روان دي دې کې هم د موافقې هوا ډېر لوی ضرورت دی. کله چې دا جهاز نورخاته ته رواني او د قبلې نه ورته هوا لګي نو دا پوره کومک او پوره قوت چې کوم دی جهاز له ورکوي او کله چې د نورخاته ته رواني او د نورخاته نه په ده باندې سمندر کې هوا روانې دي نو دا انتهایی زور کوي بیا او خرچم ډېره زیاته کوي او تلیم نشي. اوس هم دا بادونو په ذریعه باندې مسله سره دا کې نشي انجنان ورته لګېدلي دي دې دپاره چې روان شي کشتۍ او جهاز بحري جهاز په حکم د الله او په اډر د الله باندې او د دې جهازونو د روانګۍ څه فایده ده ولتبتغوا من فضله دې دپاره چې تاسو طلب کوئ او الټوئ د مهربانۍ د الله نه یعنی حلال رزقونه ځان دپاره وګټئ. نو دې جهازونو په ذریعه باندې دا تجارتي ساز و سامان سمندر پار ملکونو ته دا د جهازونو په ذریعه باندې رسي د دې لانچونو په ذریعه باندې رسي او داسې لوی لوی با دغه چې کوم دی باربردار جهازونه چې هغه راشي او لنګر انداز شي په میاشتو میاشتو د هغې نه ټرکونه چلیږي او هغه سامان نه خلاصي. ولتبتغوا من فضله او دې دپاره چې تاسو طلب کوئ د مهربانۍ د الله نه یعنې تجارتونه وکړئ ځان لپاره حلال رزق ځان لپاره پیدا کړئ. یعنې موږ خو د دې په قدر باندې نه پوهېږو که نه چې موږ ته رزق میلاویږي او 2 وخته او 3 وخته ته ډوډۍ میلاویږي او چای میلاویږي او په مړه باندې موږ روان یو. دا خو نن د خپلو وروڼو خویندو نه په دای کې په غذا کې تپوس وکړئ چې په هغې څه حالت تېرېږي. اوس د خپل مال او د خپل دغه څونه لوی قدر و قیمت دی نن هغې محتاجه دي او د ولږې نه بېشماره کسان مړه شو او هغه ظالم حکومت
اسرائیل چې هغه یو ناسور دی د مسلمانانو د اسلام دپاره، کینسر بیماری ده دا راغی د لاسه، او مسلمانان ملکونه او سربراهان هغې دا امریکې او یهودو د سود شوړه په خوله کې ورکړې ده، خولې ولې بندي کړي دي، خولې بندې دي د بېایمانانو، چې دونه مو وایي چې دا ولې کېږي دا کار. که دا ووایي نو بیا خو به هلته ټرمپ به خفه شي. ټرمپ پېژنئ که ټرمپکی به خفه شي، ډمکی نو هغه ډمکی به خفه شي، او بیا چې هغه خفه شو نو بیا خو زمونږ ډالرو لار بنده شوه. نو چې ډالرو لار بنده شوه نو ډوډۍ خو مونږ ته پاکستان کې میلاوېږي، خو شراب خو پکې نه کېږي که نه، نو شرابونه بیا مونږ د کوم ځای نه څکو. هسې وایم چې تاسو وایئ چې دا قرآن وایي تبتغوا من فضله، دې لپاره چې تاسو د الله فضل او د فضل دلته مراد حلال رزق ګټئ. فضل په دنیوي امورو کې استعمالیږي او رحمت په اخروي او دینی کارونو کې استعمالیږي. ولعلکم تشکرون، او دې لپاره الله دا بادونه رالیږي او د دې په ذریعه دا کارونه ټول کوي، دې لپاره چې تاسو د الله د نعمتونو قدر وکړئ. ډېره لویه خبره د نعمت قدر دی، او د نعمت قدر دا دی چې مولا او آقا د څه دپاره دا نعمت درکړی دی. دا نعمت هم په هغه کار کې استعمال کړي او د هغه په ښودلې شوې طریقه باندې استعمال کړي، نو دا شکریه ده. او علما وایي دا شکر نه دی، د دې مثال د دام دی. د دام خو پېژنئ لکه که دام خلکو موږ به پخوا دې مرغو ته م ایښوده او دا لټ به م ورته ایښوده، او دام خلک په دې سیندونو کې میانو ته م ږدي، هغې ته دام وایي، کونډې پکې ورکړي. نو هغه چې سړي دپاره او د دې شکر مثال د دام دی چې کوم مایع دله نیولی نو هغه خو یې نیولی پروت دی پکې، او مزید نور به م دله نیسي. دقسې د الله د نعمت دا طریقه ده چې الله در باندې نعمتونه وکړو او تا د هغې نعمتونو قدر وکړو نو نور به م دله ډېر درکړي. ولئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کې الله وایي ولئن شکرتم که زما د نعمتونو شکریه ادا کوئ لازیدنکم، زیات نعمتونه به دله نور درکړم. او ولئن کفرتم، او که زما هلته د کفر معنا ناشکري ده، ولئن کفرتم، او که تاسو د نعمتونو ناشکري وکئ، ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، بیا زما عذاب ډېر سخت دی، قحط ور باندې راولم، ولږې تندې به در باندې راولم. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. د مکې معظمې دور دی، د مکې معظمې دور دی، انتهایی مسلمانانو باندې سختی ده، انتهایی د کفر د لاسه د مشرکانو د لاسه انتهایی تکلیف کې مسلمانان پراته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انتهایی تکلیف دی، د دین خبره په ډاګه باندې نشي کولی، هر طرف ته مرګري وهلی کېږي، هر طرف ته مرګري بې عزته کېږي، مرګري چند مرګري دي په مکه کې، او نور ټول د کفر ماحول دی، د بېدینۍ ماحول دی، د ظلم او د بې انصافۍ ماحول. مؤمن ته او مؤمنې ته هېڅ چې کوم دی دغه ده هغې ته هېڅ قسم ته بچاو د هغې د بچاو لار نشته. انتهایی د خفګان زمانه ده. نبی علیه السلام او مؤمنانو ته الله تعالی تسلي ورکوي، ورته وایي ولقد ارسلنا من قبلک، یقینا رالیږلي دي موږ مخکې ستانه رسلا ګڼ پیغمبران، ستانه مخکې بې شماره پیغمبران علیهم السلام راغلي، 1,24,000 پیغمبران راغلي، 1,24,000 پیغمبران.
الى قومهم خپل خپل قوم ته، هر قوم ته خپل خپل پیغمبر راته. د دې وجنا د هر پیغمبر پیغمبري خاصه پیغمبري و، هغه خپل قوم پورې به بنده و. او ارچی جناب رسول الله دے نو وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. داغه په باره کې قرآن وایي چې وما ارسلناک نه دی لېږلی موږ تعالی الا کافتا للناس مگر تمام خلقو. او پیغمبر خوا وایي چې زه بعثت الى الاسود والاحمر، زه سرو سپینو خلقو ټولو ته لېږلی شوی. فجاؤ پس راتلب وکړو پیغمبرانو دې قومونو ته بالبینات پخکار او دلایلو باندې. پیغمبران برالل او قوم ته به صفا او سوترا دلایل د الله د حقانیت او د الله د وجود او د الله د یووالي او د الله د دین د حقانیت او د انصاف او د عدل دا بیانونه به ورته وکړو. خلق به دوه ډلې شو. ډېرو کمو کسانو به پاګې اچھا وکړه چې ټیک د جیتا صحیح خبره وکړه، او ډېرو غنو خلکو به د هغې نه انکار وکړو. نو چې کمو خلکو به انکار وکړو نو هغې سره موږ څه کړي دي؟ فانتقمنا من الذین اجرموا، بس بدل واخیسته موږ د هغې کسانو نه او انتقام واخیسته موږ د هغې کسانو نه چې هغې جرمونه او نافرمانۍ کړې. کما ډله چې به پکې نافرمانه ساده شوه هغه نافرمانې ډلې نه موږ بدل واخیسته الله. او د بدل د اخیستو معنا دا ده چې مختلف قسم عذابونه به پرې موږ راوستل او د دې مخ د ځمکې نه به موږ هټاو. اوس دا ده چې د مخکنو قومونو تعاون خو د نیکانو تعاون خو الله تعالی کړی دی او بدانې مسمار کړي دي، خو د زمونږ مقابله کې چې کوم قریشیان دي نو دې به څنګه مسله وي؟ زمونږ تعاون به کېږي او که نه به کېږي. نو وکانه حقا علینا نصر المؤمنین، وکانه حقا او دا ثابته لازمه علینا په موږ باندې الله وایي نصر المؤمنین، تعاون او امداد د مؤمنانو، د مؤمنانو تعاون ازروی رحمت الله په ځان باندې فرض کړی دی، په ځان باندې لازم کړی دی. اوس موږ ډېر ځایونو کې اینو تعاون نه کېږي. مؤمنان په ډېر لوی تکلیفونو کې، په ډېر لوی ظلم کې، د ظلم په چکۍ کې دلیږي. او الله وی چې وکانه حقا علینا نصر المؤمنین. نو دې یو وجه دی چې شرط برابر نه وي. الله د مؤمن د نصرت خبره کړې ده او دا هغه اندازه مؤمنان نه دي چې د هغې تعاون الله وکړي. دویمه دا چې کله کله به دا مؤمن په دغه شرط باندې برابري، خو امتحان او ازمایشي د الله د طرفه دا دین باندې ټینګېدل او په دین باندې تلل دا آسان کار نه دی. دا انتهایی مشکل کار دی، انتهایی مشکل کار دی چې نبی علیہ السلام ته ملګرو وویلې چې ستاسو دا دغه چې دی دا ږیره مبارکه دې کې دا سپین بې وخته ولګېدل، یعنې ستاسو هغه زمانې ته لا نه یې رسېدلي چې سړی ږیره سپینېږي. ستاسو دا ویښته مخکې سپین شو. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې شیبتنی هود و امثاله، زه هود غوندې صورت او د هود په شان نور صورتونو زه سپینګیری کړم چې ما ته وایي واستقم کما امرته، واستقم کما امرته. پیغمبره داسې نیغ شه لکه زه چېرته څنګه ویم، زه چې درته څنګه ویم دقسې نیغ شه او په صراط مستقیم د حق باندې ټینګېدل پیغمبر خو دا ډېر ګران کار دی.
دا ډېر اسانه چې سړی وي زه مسلمان یم، خو دا ډېره ګرانه ده چې بیا پرې مسلمانۍ باندې ټینګ شي. ډېرو خلکو به د اسلام دعوا وکړه خو چې تکلیف به پرې راغی واپس به شو. د دې وجې نه استقامت علی الدین چې دی نو دا ډېر لویه مرتبه ده چې سړی په دین باندې ټینګ شي او د حالاتو مقابله وکړي او هر قسم مصیبتونه او تکلیفونه ضررونه په دې لار کې قبول کړي او په ځان برداشت کړي، نو دا به استقامت علی الدین. دا نه چې تکلیف راشي نو بیا به ته د خدای نه یې، او چې تکلیف نه یم بیا به ته د خدای یې. نه، ته به د خدای یې په حالت د تکلیف کې هم او په حالت د راحت کې هم. دا دې آیتونو ترجمه وه. یو څو مسلې په دې آیاتونو کې الله زمونږ او ستاسو مخې ته راوست. یو دا تقریر ربوبیت الله، د الله د الوهیت او د ربوبیت اثبات دی، او چې رب الله ثابت شو نو المستلزمة لالوهیته، نا مستلزم دی معبودیت ته الله لره، چې کم الله پیدا کوونکی دی، کم الله تربیت کوونکی دی، کم الله حفاظت کوونکی دی، هغه الله لایق د عبادت او د پوجي او د سجدو دی او د نظر و نیاز دی. بذکر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل، الله تعالی هغه ځایونه د الله د خپل قدرت او د خپل علم او د رحمت او د عدل هغه مظاهر ځایونه د لیدلو تاسو ته وپړه کول داسې. نمبر 2 بیان ان الله تعالی ينعم على عباده من اجل ان يشكروه. په دې آیاتونو کې دام رااله چې الله نعمتونه په بندګانو د دې لپاره کوي چې دا بندګان د الله شکر ادا کړي، او دا شکر به څنګه ادا کوي؟ صرف په خوله به چې شکر دی شکر دی، نه نه، بعبادته وتوحیده فيها. معنا دا ده چې د الله عبادت کوي، دا د الله شکریه ادا کول دي. الله یو ګڼي، دا د الله تعالی شکریه ده. وإذا كفروا تلك النعم، کله چې دې نعمتونو نه شکر وکړي، ولم يشكر الله تعالی علیه، او د الله شکریه په ادا نه کړي، عذبهم بما شاء، نو الله بیا داسې قومونو ته عذاب ورکوي په هغې چې د الله خوښه شي. وکیف شاء، څنګه چې د الله خوښه شي، ومتى یشاء، او کله چې د الله خوښه شي. او نمبر 3 بیان ان الله منتقم من المجرمین. په دې آیاتونو کې دا راغله چې الله ضرور بدل له مجرمانو نه اخلي. نو مونږ خو ډېرې نونې ته وای نه غېسته، ټرمپ ته خو یې وانه غېسته. نو وان طال الزمن، اگر که زمانه ډېره اوږده پکې تېره نه شي. د موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون دی، ډېر لوی عمر هغه ته خدای ورکړی، په سوونو کاله عمر ورته خدای ورکړی، په سوونو. خو آخر کار یې په بحر قلزم کې لا وکړ فرعون. نو وان طال الزمن، اگر که په دې کې زمانه ولې نه وي، وانما نملي لهم ليزدادوا اثما، موږ دې کفارو ته مهلت ورکوو دې دپاره چې ګناهونه نور هم وکړي او د عذاب مستحق نور هم وګرځي. وناصر المؤمنین کذلک، او امداد کوونکی د مؤمنانو دی همدارنګې. څه مطلب؟ وان طال الزمن، اگر که دې کې هم ډېره زمانه تېره شي، ځکه چې دا حدیث کې راځي چې اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. د مظلوم د بددعایي نه ویریږئ، د الله او د هغې بددعایي په منځ کې پرده نه وي، نیغ د الله دربار ته ځي. او چې کله یو بنده وایي اے الله، اے زما ربه، نو الله فوراً جواب ورکوي. ولې بنده؟ ولی مظلومه؟ زما دی په خپل ذات ګرامی قسمی
چې ستا بدل به علم ولو بعد زمان، اگر چې څه زمانه بعد ورېږي خو ستا بدل به ضرور اخلي. نو د مؤمنانو بدل به ضرور رب العزت اخلي. خدای دې موږ په صحیح معناګانو کې مؤمنان ساز کړي چې د الله د نصرت او د امداد مستحق وګرځېږو. واخر دعوانا الحمدلله. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کړي. د سره سره موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. یہ له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت کړي، که بدقسمت یې الله دې تباه کړي. د خپل وروڼو خویندو مسلمانانو ته په غزا کې چې هغوی د ولږې د لاسه اوس د دې ټرمپ د لاسه او د دې یهودو د لاسه هغوی نه چاپېره مسلمانان چې چاپېره پراته دي، خو مسلمانان د هغوی ایجنټان دي، نو هغه لارې او کوڅې په هغوی بندې کړي دي چې د چا امداد هم هغوی ته نه رسي، نن هغوی د ولږې نه مري. دعا ورته وکړئ الله تا خدا ذمہداري اخیستې ده چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. ای الله تا خدا ذمہداري اخیستې ده، خدای دا خو ستا بندګان دي، غریبانان دي، مجاهدین دي، خدای ستا د دین پتنګان دي. خدای دا که په ازمایش کې تا اچولي د ازمایش سر ته ورسې او دې دپاره یو لار راوباسې. او الله اسرائیل د مخ د ځمکې نه هټاو کړي، او الله ټرمپ او امریکا دړې وړې کې او ټوټې ټوټې کې او کلي کلي کې او ریاست کې او دا زور یې ختم کې. د مسلمانانو انتقام او بدل کې والي. یا الله اسلامي ملکونو ته سربراهانو له توفیق ورکړي چې د خپلو مسلمانانو خویندو وروڼو تپوس وکړي، او که دوی کې دا اهلیت نه وي الله د مسلمانانو د ستون نه دوی وغورځوي او داسې قیادتونه په مسلمانانو باندې راولي چې یا الله هغه ستا د دین وفاداري او ستا پرې بندګانو مؤمنانو باندې خفه کېږي. ای الله زموږ د ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ د ټولو